منکرین حدیث اعتراض کوي او علامه نووي رحمت الله علیه د یو توجیه په شکل کې جواب ورکوي او د دغه توجیه تایید سنن نسائی هم کوي د دې په تایید کې یو روایت راوړي. منکرین حدیث انکار کوي چې دا حدیث مونږ ته په قابل اعتماد طریقه سره نه دی را رسېدلی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله حکم کړی چې زما احادیث ملیکئ او د مسلم شریف یو روایت پیش کوي او روایت ته لا تکتبو عنی والا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ویلی دي چې زما احادیث ته عملي کوي. نو علامه نووي رحمت الله علیه یو توجیه بیانوي او هغه دا چې په هغه وخت کې د صحابه کرامو عادت داو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آیات مبارک وې نو هغه صحابه هغه به آیات ولیکو او چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې آیات ترجمه تفصیل وضاحت به یې کو تشریح به یې کوله نو دقې صحابه هم په دقې ځای کې به ورسره دا تشریح وغیره لیکله. نو په دې کې یو خطره وه، خطره دا وه چې د قرآن آیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دا به بیا په پہچان کې نه راځي چې کم متن دی کم شرح ده د دې پته به نه لګي، کم قرآنی آیات دی او کم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی، د دې به پته نه لګي، د دې به وضاحت نه کیږي بیا. نو د دقې د وجې نه علامه د دغې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا څه کړی منع کړې وه، ځکه ابتدایي زمانه وه، ابتدایي اسلام او صحابه کرام دونه عبور نو حاصل چې قرآن جدا کی احادیث جدا کی. د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دقې نه منع کړې وه چې یو ځای ملي کوي. نووي صاحب چې کوم توجیه بیان کړی د هغې وضاحت دا دی چې دواړه د یو ځای لیکلو نه منع کړې ده او جدا جدا خو د دنیا صحیفې موجود دي، لکه صحیفه ابو هریره رضی الله عنه، د علی رضی الله عنه صحیفه او صحیفه صادقه چې کوم جعفر رضی الله عنه را جمع کړي دي. نو د جدا جدا لیکلو نه په دې کې هیڅ اعتراض نه، خو کله چې یو ځای متن او شرح لیکلو نو د هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې وه. او سنن نسائی چې کم تایید کوي په تایید کې یو روایت راوړي، نو روایت دا دی چې حضرت عائشہ رضی الله عنها دا خپل غلام ته حکم کوي، د څه حکم کوي؟ د قرآن د لیکلو حکم ورته کوي چې قرآن ولیکه. نو چې کله دا غلام لیکل کوي او دې آیت ته راورسي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، دې آیت ته راورسېدو نو حضرت عائشہ رضی الله عنها ورته وایي چې والصلاة العصر پکې ولیکه. د لفظ عصر اضافه دا پکې ولیکه. نو لفظ عصر دا خو د قرآن مجید جز نه دی، دا خو صرف بطور تشریح چې دی دا سیوا شو، بطور تشریح بیان شو. نو په دغه زمانه کې چې دی د متن او د شرح هغه امتیاز چې و داسې صحیح راجع نه و. مطلب د خبرې دا دی چې دا استعداد نه و حاصل چې کم متن دی کم شرح ده. نو چې په دغه ځای کې دا لیکلی شوی و دغه غلام د لفظ عصر اضافه کړې وه، نو ظاهره خبره دا ده چې په نورو مقاماتو کې به هم دغه شانې کېدو شو. او چې کله یو دغه رواج عام شوی وي نو بیا به د قرآن مجید د متن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به جدا کول دا به ډیر زیات مشکل و، ډیر زیات د تکلیف سامنا به و بیا. نو په دغه وجه باندې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم دا په ابتدایي زمانه باندې محمول دی
او رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې چې د اجازت ورکړی دی او بلکې حکم کړی دی په یو موقع باندې د فتح مکې په موقع باندې چې د ابو شاه یمنی په درخواست باندې هغه خطبه لیکلې شوې ده او داسې نور روایت هم موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې د احادیثو د لیکلو اجازت ورکړی دی، حکم یې ورکړی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا په صحیفه علی، صحیفه صادقه، صحیفه ابو هریره دغه شانی دنیا صحابه او د دوی د حافظې د قوي باره کې ما تاسو ته مخکې هم ویلو ډېرې قوي حافظې وې د دوی، نو هغوی خپلې صحیفې راجمع کړي دي. د هغې نه بعد بیا ائمه مجتهدین او ائمه کرام، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، دغه شانی دنیا کتابونه بیا لیکلي شوي دي.